बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान कोतुनको अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान हवाले सर यो ډیر اهم سوال دی چې تاسو ته مخه ته زګدمه هغه دا دی چې نن به تاسو کتلی بلکې پرون د طالبانو د طرفه یو بیان ناغی چې میدان وردګ کې حکومتي الوتکو او بیرونی افواج چې کوم په دریو کلو باندې حمله کړي دي اول ته بیګناه خلک مړه دي په خاصه توګه باندې زنانه ماشومان د هغه ډیر زیاته غندنه کړې ده او ویلي چې حکومت او بهرني قوتونه چې کوم دي هغه په دوحه کې چې کوم زمونږ لاسلیک شو یا کوم فیصله شو معاهده شو د هغه احترام نه کوي او دوی له پکار دي چې د دې احترام وکړي او سیویلین چې کوم دي یعنی عام وګړي عام افغانان هغه نه ټارګټ کړي ځکه چې په دوحه کې دا فیصله شو چې دوانه فریقین چې دي دوی به عام وګړي هسپتالونه سکولونه بازارونه کورونه او د اوبو ځایونه چې کوم دي دا به نه ټارګټ کړي نو طالبان وایي چې حکومت له پکار دي بیرونی قوتونو له پکار دي چې د دې فیصله احترام وکړي خو دغه نه یو ورځ مخکې باغدیس کې چې کوم دی د طالبانو د طرفه یو هوټل باندې حمله شوې وه چې په هغې کې عام وګړي چې کوم دی هغه وجلي شوي هم دي او زخمیان شوي هم دي د هغې په حقه ورځ باندې ډاکټر اشرف غني صاحب له اړخه چې کوم دی د هغې غندنه وشوله او دی وویل چې طالبانو دا خبره کړې وه په دوحه کې چې موږ به عام ځایونه عام وګړي عام شهریان چې کوم دی نه ټارګټ کوو نو بیا ولې دا ډاکټر اشرف غني صاحب وایي چې د دې مطلب دا دی چې طالبان د هغې معاهدې احترام نه کوي سوال اوس دا دی چې طالبان هم غواړي چېرې د دې معاهدې د احترام وکړي شي حکومت هم غواړي چې د دې معاهدې د احترام وکړي شي خو طالبانو د طرف هم سیویلین ټارګټ شوي دي د دغې معاهدې نه پس د حکومت د طرف هم چې کوم دی دا دوه درې ځایه سیویلین یعنی عام وګړي د افغانان چې کوم دي هغوی باندې حملې کیږي اوس سوال دا دی چې دا بیا څوک دي که حکومت غواړي چې سیویلین به نه ټارګټ کیږي طالبان غواړي چې نه کیږي امریکا غواړي چې نه کیږي ځکه چې هغه هم په هغه ټاکس کې ناسته وه اوس داسې څه قوتونه شته چېرې هغه نه غواړي چې د افغانستان د امن د عمل چې دی دا دی په مخ کې لاړ شي هغه په حکومت کې دننه دي ځکه چې د هغوی مفادات دي په دې کې چې جنگ دی جاري وي هغه په طالبانو په رینکس کې دننه دي ځکه هغوی غواړي چې طالبانو دا جنگ دی جاري وي ځکه چې د هغوی په دې کې مفاد دی اوس سوال دا دی چې ښه به دی چې څومره زر تر زره کیدی شي چې طالب او حکومت یو بل سره کینی هر څه دی که ګوډاګې دی که پپټ دی که هر څه دی خو دې وخت کې هغوی په کابل کې حکمران دی ډاکټر اشرف غني صاحب حقیقت دغه دی نو زه یم چې کینی او دا خلک چې د دواړو منځ کې دا حالات چې کوم دی د خپلو ګټو دپاره استعمالوي او د دواړو ترمنځ چې کوم دی نفرت پیدا کیږي لرېوالی پیدا کیږي او عام وګړي چې کوم دی افغانان وژلي کیږي نو دا یو ډېر آیډیل موقع ده چې دواړه دي کینی او دا تپوس دي وکړي چې حکومت کې د دې حکم چا ورکړی په طالبانو کې د دغه حکم چا ورکړی اهله به دا مسله حل کیږي باقي څنګه چې موږ وینو د افغان امن طرف ته چې کوم دی ډېر ستر ګامونه اخیستل کیږي ډېر غټې غټې خبرې کیږي او دا یو ښه خبره ده چې اوس طالبان هم د عام وګړو په وجنه باندې د هغې غندنه کوي حکومت هم کوي یو بل سره ته کمیونیکیشن هم کوي چې تاسو دا ویلي او دا مو وکړله دوی ته وایي چې تاسو دا ویلي چې دا مو کړی نو دا یو ډېر ښه عمل دی او انشاءالله که دغه شانتې رواني نو یو ورځ به راشي چې طالب او حکومت هم یو بل سره کینی او د دې خبرو تحقیقات وکړي او کوم چې ضروري پکار هم دي